بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د دې پنځپیري دا خبرې واورئ. د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. هر جمعیتي دا اعلان دی چې موږ وایي د مولانا فضل الرحمن چې کوم سیاست کوي وایي دا نبوي سیاست دی. زه یو تاسو ته یو پوینټ ښیم. مولانا فضل الرحمن د ښځې سره په یو سټیج باندې ولاړ دی. دی وایي دا سیاست نبوي دی. دا نسبت نبی علیه الصلاة والسلام ته کوله ګستهی ده که نعوذ بالله چې نبی علیه الصلاة والسلام دا سیاست کړی دی. نو چې دا کوپر نه شي نو بل کوپر به په دنیا کې پیدا شي. چې ته ووایې چې نبی علیه السلام داسې سیاست کړی چې زنانه سره په یو سټیج باندې ولاړو دا دوی او زه یم دا د ټول لپاره د کوپر لویه عزتمندو تاسو د دغې پنځپیري دا خبرې واورېدلې. زه وایم ته خو هغه نالایقه شخصیت دی او هغه بې علمه شخصیت دی چې تا د محمد رحیم محمودي سره چې کله مناظره کوله نو په هغې کې تا دا یو خبره کړله څو پیرې دې کړله چې زما ستاسو سره مقابله ده، زما ستاسو سره مقابله ده. زما مقابله چې ده د نور هیچا سره نه ده. زما اصل مقابله چې د هغه جمعیتیانو سره ده او دا مې مقابله ده په دلیل باندې ده. نو ته مقابله او مقابله نه پیژنې. تا په مصدر جامد او مشتق کې فرق نشي کولی او بیا راځې ته مناظرې کې او زمونږ په علماو پسې بکواس کې. تا اول ځان د مصدر جامد مشتق نه خبر کا، بیا راځه مخکې بحثونه کوه او مخکې په علماو باندې چې کوم دی هغه خولې کولا وهه. نو ته به لازمي دا خبره وپېژنې چې دا مقابله ده او که مقابله ده. نور چې دا کم بکواس کړی د هغې ما تا مخکې جواب درکړی دی په دې پیج کې هغه موجود دی، هغه بیا وګوره. باقي راځم دې خبرې ته د ویلې چې مونږ خلکو ته وایو ځان د دیو نه وساتئ او د هغې مولانا فضل الرحمن صاحب نه وایي دیو چې کوم دی د ښځو سره په یو سټیج باندې یو ځای ودرېدل دې ته سیاست نبوي وایي. وایي د دې نه بل چې کوم دی د کفر غټه خبره څه کیدی شي. نو زه دغې بې علمه ته او دغې جاهل ته دا خبره کومه چې مونږ د ښځو سره په یو سټیج باندې ودرېدل ته کله سیاست نبوي ویلی دی یا ورته زمونږ یو ورکر ویلی دی یا ورته زمونږ یو مشر ویلی دی راوړه میدان ته دلته د الزام لګولی او دروغ دی ویلی دی. باقي دا خبره شوه چې سیاست ته مونږه هغه د انبیاو کار وایو ځکه چې حدیث مبارک کې راځي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. د بني اسرائیلو سیاست به چې کوم دی هغه انبیاو کو. نو سیاست د انبیاو کار دی خو په سټیج باندې د زنانه سره ودرېدل دې ته مونږ کله سیاست نبوي ویلی دی په دغې خبره باندې ته ثبوت راوړه. باقي که دغه زنانه سټیج ته راځي مونږ خو د علماو سپورټر یو، مونږ خو علما سپورټ کوو. ته اوس ستا په شان چې څومره خلک دی جاهله خلک دی هغه زمونږ د علماو خلاف دي. دغه زنانه که نن سټیج ته راغلي دي هغه هم تاسو راوستي دي، ستا په شان د جاهله خلکو راوستي دي. که چېرې تاسو زمونږ علما سپورټ کولی نو نن به دغه زنانه نه وې ځکه دا خو په زور باندې نه دي راغلي، دا خو د خلکو په سپورټ باندې راغلي او هغه مونږ نه دي سپورټ کړی، مونږ خپل علما سپورټ کوو. تا او ستا په شان جاهل خلکو به دغه خلک سپورټ کړي ځکه چې کوم دی نن دیو دغه ځای ته رارسېدلي دي. نو الحمدلله مونږ خو د علماو سپورټر یو، علما سپورټ کوو. که دغه زنانه سټیج ته راځي نو ته او ستا په شان چې څومره جاهل خلک دی دغه خلک تاسو سپورټ کړي دي او دغه سټیج ته رارسولي دي ځکه دا خلک خو څه په زور باندې نشي راتلی چې په زور باندې راځي، د خلکو په سپورټ باندې راځي او علما مونږ سپورټ کوو. زمونږ مخالفین یې تاسو زمونږ مخالف خلک سپورټ کوئ. نو لہذا دا خلک چې کم دی هم تاسو راوستي دي، دا بل چا نه دي راوستي. بله خبره دا ده چې د مریم نواز پلار هغه د اوسه پورې چې کم دی هغه په بهر ملک و نو هغه چې بهر و او د پالټۍ مشري دې ته حواله شو وه نو خامخا چې کله په یو ځای کې کوم د پروګرام وي مشران ورته راځي نو دې چونکې د خپل پالټۍ مشري کوله نو هغه هم راتله. په دې کې زموږ څه قصور دی؟ دا زموږ د سټیج ته خو نه ده رسولي، ما خو لوټ نه دی ورکړلی او نه چې کوم دی موږ سپورټ کړله. چا چې سپورټ کړله په هغې اعتراض کوه. بله خبره دا ده لکه ستا یو کور دی او ستا کور ته پردی زنانه راشي، ستا کور ته دغه زنانه راواوړي نو ته به د خپل کور نه تښتې، خپل کور به پرېږدې او که نه دغه زنانه به ته درکې. داسې خو به نه کېږي چې خپل کور ته پرېږدې او دغه زنانه دې پکې نه. ستا کور ستا دی، د دې نه به چې کوم دی ته نه تښتې بلکې دغه زنانه به چې کوم دی لرکې. دغه رنګې دغه سیاست دی، دغه کې زموږ چې کوم دی حصه هم شته دی. اصل مستحقین د دې چې کوم دی زموږ دغه علما دي. باقي دغه زنانه چې راځي نو موږ به داسې نه کوو چې موږ به دغه زنانه ته سټیج پرېږدو، موږ به ورته سیاست پرېږدو هغه دغلته نه. موږ به کوشش کوو چې دغه لرې شي، دغه د سټیج نه لاړ شي، دغه سیاست نه راځي.
مونږ به داسې نه کوو چې مونږ ورته سټیج پرېږدو مونږ ورته سیاست پرېږدو نو مولانا فضل الرحمن صاحب باندې ستا اعتراض فضول دی او مونږ د زنانو سره په یو سټیج باندې او یو ځای ودرېدل ته چې کوم دی سیاست نبوي نه دی ویلی دغه هم تا دروغ ویلي او ستا دا مشر دا شیخ طیب پنجپیری دا چې په یو ځای کې ولاړ دی او هلته چې کوم دی د پی ټي آی دغې زنانو ته نظر دی نو د هغې په باره کې ستا څه خیال دی دغه کار خو ستا مشران هم کړلی په هغې باندې به څه حکم لګي نو لہذا ستا علمي حیثیت هم ماته ته وښودلو چې ته مقابله او مقابله کې فرق نشي کولی بیا دغلته دروغ هم وي د څه نه خبر هم نه نو ستا په شان جاهله خلک به راپاسي او په علماو باندې برت کوي نو دغه و د دې خبرو جواب زما دا ویډیو دغه پنجپیري ته لازم ورسوئ الله رب العزت ته موږ نیک عمل توفیق راکړي او الله رب العزت ته موږ د خپل نافرماني نه وساتي وما علينا الا البلاغ